الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. بیان دا آداب دا استنجا دے. سا آداب قولی دی، سا آداب فعلی دی. پا آداب قولیو کی دا ذکر شو چی ننوزنو دا بوے اللہم منی عوذ بک من الخبث والخبائث، او چه روزنو دابوه غفرانکا او الحمدللہ اللذی اصحب عنی الاذا وعافانه. او آداب فیلیو کی اتدوی چه گس اخپا و مخی کے سر طور سر بننا نوزه پیاب لخ پی بنکینے قبلی تا بنشاکین بمخی دام یو ادب فیلی ذکر کئی در تدا آداب دا استنجانا. آداب چه پا ولالا متیازی سنگه دی عربو کې د دې شي پروا نه وه، اکثره به عربو په ولاړه امتیازې کوله، بلکې مجلس سره به نږدې ولاړو سامان به یې څرګند کړه. او دا موس هم لیدلی دي په بانډیسیانو عربو کې، یو بانډیسي عربي امتیازې کولو سامان یې څرګند، بل ورته وایي اخرجت زی الحمار، دا شی دی داسې راوښکې دی لکه د خر. دی ورته روح 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 ویزا سر خپل کار کوا. نو دی بلاگی تا قضیب بی عربی که وی قضیب دی دا حمار پشاد رو که. نو عربو پا سادگی و پاکی نو پا خواه بسنگا. نو حضور مبارک چرتا پا والانا متیازی نکوله، نو دی عربو بار پور خندل وی دی خدا خودو پشان متیازی کئی قضی پا ناس تک میکنا انظروا تبولو کما تبول المرأة. او حضور مبارک و حیاناکو ناغا آداب پخپلم کردی دی امت تیم خودلی دی. نو مسئلہ دا آدابو دا اغدا چی پا ولالا متیازی خودی کندی خوا، نو دا عذر دا وجه نخو پا اتفاق دا امت خودی روانی سڑخ پی خوگی مرے خوگی کی ناستینش یا زی خرابی او بوئی کے ناستینی شی پا ولالا متیازی کی پسین کے لام بھی نو بیہو کے ناستینی شی مثلا. خو بغیر عذر سنگ دی. نو زمون مذہب دا چی بغیر عذر مکروح دی، ذکر زمون وطن کے دا شعار دا کفارو دی، دا انگریزانو دی. نو شعار دا اہل کفر بنخوخ ہے، غیر مقلدین نواگن اوی چی دا حضور نراغلی دی نو خیر دی. منگوی سید الکائنات نراغلی دی خواهی که مختلف آدار دی. دلتا دو حدیث برتا پیش کئی. یو حدیث تا عائشی دی چی حضور مبارک چرتا پوالانا ندکلے، او که چا در تووی چی پوالانا اکڑی دی نو دروغی ہوئے. او دویم حدیث تا مغیره ابن شعبه دی و دا حذیفه ابن یمان نقل دی چی حضور پا یو مخکی کڑیو. نو عائشہ بی بی نفی کئی او مغیره ابن شعبہ و حضرت حذیفہ اثبات کئی. نو دفع دا تعارض بسنگا کئی. نو یو دفع دا تعارض دا او یو وجه دا بولو دا مصطفیٰ دا قائما. تعارض بپدے طریقہ دا فکے اول چا عائشہ بی بی دا خپل علم مطابق وی اغی بنینی دلے، او حذیفہ و مغیرہ چی وی نو اغی دا خپل علم مطابق وی اغی بلی دلے. نو دا بول سر دنیا کی یوزل خونکی گی مختلف واقعات کی. نو عائشہ بی بی نفی مطابق دا خپل علم کئی، او مغیرہ و حذیفہ اثبات دا خپل علم مطابق. دویم دا چی عائشہ نفی دا کور کئی ذکر دا کور بی بی دا، او حذیفہ و مغیر اثبات دا صحرا کئی بار بے کرے. دریم دا چی عائشہ بی بی نفی دا عادت مستمرہ کئی چی حضور مبارک عادت طیبہ دانو. نو دی سر نفی دا یو اتفاقا نرازی عادت خدانو خوچرتا کلنا کرے کری دی.
نو تطبیق په دې درو طریقو کې عائشہ نفی د خپل علم کوي او مغیره او حذیفه اثبات مطابق د خپل علم کوي عائشہ د کور بیان کوي حذیفه او مغیره د بار بیان کوي عائشہ د عادت طیبه د حضور مبارک بیان کوي او دوی خلاف عادت او امر بیان یا نو دواړو کې جمع ممکنه ده د دې وجنه زموږ مسلک دا دی چې عادت جوړول خو نه دی خو کې اتفاقا او شنو خیر دی او زموږ وطن کې مکروه ده ځکه تشبوه د چا سره راځي دا په یو لاسم سلام راغلی دی په حدیثو کې او په دوم راغلی دی بخاری کې په دو باندې باب تراشي خو زموږ وطن کې دا د انګریزانو او د جنټلمینانو او د کالجیانو طریقه ده نو زمانه ده خوخه عربو کې په یو لاسم کوي ستړي مشي په یو لاسو خلاص باندې وکړي نو جایز دی خو زما دلته خوښ نه دی ځکه دلته دا کار د چا دی د زناورو دی کنی جایز دی نو چونکه بول په ولاړه جایز دی خدا شعار د چا دی د ارباب پتلون چې کې ناشتي نشي او غي د پاکو پلیته پروانه لري په دې پتلون کې زیوی سامان تیرو باسي امتیازیو کې به بند کی غي د پاکو پلیته کار کوي بلکې ناشتي نه دی او یډو کې ملي دي یا زینو د ولاړو د امتیاز زینې جوړ کړي د کای کې ناشتي نشي نه خو په ولاړه خوراکم کوي دا خلق مشابهت نه ده نو جائز فی نفس الامر دی خود دی وطن کې شعار د خراب خلق ده نو مکروه دی زمون په مذهب کې یعنی جائز دی اوس تایید د دې خبره چې دا خلاف اولادی د ابن مسعود په کلام کوي چې ابن مسعود وی ان من الجفاء ان تبول وقائم جفا معنا زنګلی توب جفا معنا بے تهذیبی جفا معنا جهل جفا معنا سخت طبیعتی دا جنگلی توب دے سخت توب دے غرسنی توب دے جاہلیت تی چی سڑے پا ولاړه دی امتیازی کئی نو دا تایید زمون دا مذہب دے اوس دا حضور مبارک پا دے عمل کی یو دری خبر راغلی دے یو خو بول قائمان دا ہے دویم دا چی داغی عادت شریفه دا و چی لری با تا پا داغی موقع کی لری تلیم نده نو دا اولی کردی نو علماء دا دی مختلف توجیحات وی اول داوی ممکنه چی امتیاز زور ورکڑو نو لری تلی نشو دویم دا چی دا مسلمانانو پا کار مشغولو نو ذکر لری لانا دریم بیان دا جواز دا پارا چی لری باغتو نو دا غٹو دسماتی دا پارا تلی دا رکوٹی دا پارا نتلے معلومی کی دا که رکوٹی سڑے نزدیو کی نوم خیر دے خلویل ببار تا لرزی بے پا ولانے والا اختیار کرد علماء ولانے دا بیان دا جواز دا پارا چی دا یو امر دا جائز دا دویم وی دا دی دا پارا چی کنڈو مبارکو کی دردو نو کی ناستے نشو دریم داوا چې د املا درد د پاره د عربو په نس دا قاعده ده چې چا په املا کې درد یې کنه نو هغه علاج پدې کې چې په ولاړه امتیاز وکړي نو دا ولاړه د امتیاز دا د استشفاء د وجع الصلب د پاره سلورم دا وایي چې ممکنه دا غزه د ناست نو کله دا چې زوی چې امتیاز سړی ته واپس راځي نو په ولاړه کې چې بچی ته پینځم دا چې د خټو ځای به نو خټو ځای کې یا پلید ځای کې ډیران کې سړی کې ناستی نشي نو په ولاړه وکړه ظاهر دا ده چې د بیان د جواز لپاره کړی دی یا د وجع الصلب لپاره یا وجع الركبتين لپاره کړی او بیان د جواز په حضور باندې فرض باندې عمل نو جائز دی فی نفس الامر خو خلاف اولاد
د عبارت توس کوره تاسو د سبق خلاصه شو چې راته مې وې لبعض سندي خبرو ته اشاره کوي باب النهي عن البول قائما او بیا واستوي باب ما جاء من الرخصة في ذلك دي حدد ومعارض حديثين نقل کوي کنه حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك دا شريك ابن عبد الله القاضي ده یو شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر ده نو شريك ابن عبد الله القاضي چې ده دا گزارې والا ده عبد الله ابن ابي نمر او دا شريك ابن عبد الله القاضي ضعيف ده عن المقدار بن شريح نبينا عائشة قالت من حدثكم عائشة بيبي كتاسو تچا دوه چان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما چې حضور بفوالان کوله نو کان دلالت دوام استمرار کوي نو حضور دائما استمرارا نه کړي فلا تصدقوا تصديق مکه ما كان يبول الا قائدا ایبا پناستکو وفي الباب عن عمر وبريدة فدي باب كده عمر فاروق وده بريدة ابن حسيب اسلم من روايات خود دروارو کی حدیث تا عائشہ اولاد قال ابو عيسى حديث عائشة احسن شيء في هذا الباب واصحه دا پکې احسن او صح ده وحديث عمر او حديث عمر ته چې ما اشاره وکړه عمر هغه مرفوعا د یو راوینا نقل د چې ضعیف ده سیدا جاء موقوف ده یعنی کلام د رسول الله مبارک نه ده فخپل عمل عمر فاروق ده وانما رفع هذا الحديث او انما روي من حديث عبد الكريم بن ابي المخارق دا عمر سے ابن چې مرفوعا نقل له هغه یو راوی نقل کړی دی عبد الكريم بن ابي المخارق ابن اميه او دا ضعیف ده ان نافع عن عمر عن عمر احاديث تاسه ده حال ران النبي صلى الله عليه وسلم ابو قائما زيو ذل حضور مبارك لدل چې په ولاړ امتیاز کوله فقال لا تو يا عمر لا تبل قائما فولاړ امتیازونه کې فما بلت قائما دا وین پس من په ولاړ نه کړي دا حدیث مرفوعا دی یعنی کلام د رسول الله دی هغه خدای وی مرفوعا سینه دی ځکه دا مرفوعا عبد الکریم نے ابي المخارق نقل کړی دی او ضعیف نه ضعیف دی یو سوال دی دلته چې موطا امام مالک د عبد الکریم کا کانا روایت دی او موطا امام مالک ضعیف راوی نشتا نو د دې جواب حافظ ابن حجر دا کوي چې امام مالک صاحب د په وزاره خطا شوی دی کله پټکې به ګمون زګیړه کله اغشتلې سنت سر سنت برابر نو یا غر مالک ان سمته ولم يكن من اهل بلده امام مالک صاحب د په وزاره فدو کا شوی دی او د وطن نو د کوفیو او روایات امتی په احکامو کې نه ذکر کړي نو ځکه په خطا شوی دی وځه دی پیرانو باندې خلک خطا کیږي نه او وی جاهل خپل پټکی والی غړ صادره والی تسبیح وړاندې هو کوي امیز کې حماری دنیا پرستی بدعتی مشرکی استغاثه بلا اموات کوي بلا ارواح کوي عبد الملك بعد امام مالک سے خطا شو وهو ضعيف عند اهل الحديث دي ضعيف ته پنځ د محدثین کرام چاپه کې ضعیف کړي دي ضعف او ایوب السختیانی دا یو مشهور امام دی ایوب السختیانی به اندازې محتاط ته او دا سره محتاط محدث دی ضعیف کړي سختیان وای د ګډو چیرلو سرمونو ته نو د بدغه تجارت کې ځکه ورته سختیان وای وتكلم فيه او هغه په تنقید کړل ورواه عبد الله نافع د نافع بل شړي علاوه د عبد الکریم نا عبد الله تدا نقل کوي ان ابن عمر قال عمر سے پخپل ویل دي ما بلت قائما من اسلمت
چې کله ما اسلام وروړ دی بول می قائما نه دی کړي. نو حدیث دا صحیح دی، یعنی دا کلام او عمل د عمر فاروق ته، کلام د رسول الله نه دی، نحی دا غنه. وهذا صح من حديث عبد الكريم، دا روایت د عبد الله د عبد الكريم دا غنه صحیح دی. وحديث بريدة في هذا غير محفوظ، هذا بريدة حديث ته چې ما اشاره وکړه محفوظ نه دی. ومعنى النهي عن البول قائما، او کبول نهي راغلی قائما، نو دی وی علی التادیب، محمول علی التادیب، دا محمول دی پا ادب، یعنی نهی تنزیحی دا، نهی تحریمی دا، خلاف ادب دا دی چه سڑی دی بول قائما که. دلیل ایسا دی چه نهی تنزیحی دا، نهی تحریمی دا، دلیل دا دی وخدرو عن عبداللہ بن مسعود، دا عبداللہ بن مسعود نو دا نخلا قال ان من الجفاء، د زناورتوبنا، د زنګلیتوبنا، د شډلتوبنا، د سخت طبیعتوبنا، موږ ورته غرسنیتوب وایو، پلان کې خالص غرسنی دی. انما غرسنی سړی به تا ته وایي ته به ورته په کټ تشریف کېده، او ورته وایي په کټ کونه ولګوه، ته به چاته ډوډۍ وخورې مهرباني وکړه، ابو یاړم شه، فرق پکې شته که یو علاقې ته تللی نوم یې درته نالم ځکه په قار راته نشي طالبان. نو په بس کې لور ورسره ناسته و اتو کالو، نو هغه بس غر چې روان شو، او هغه عاجزه د غرونو جینۍ وه، په چرته بس نو لیدلی، هغې چه ویرېده، چغه یې کړې، او د پلار داسې په شړق وواله په مخ چې اوسم ماته یاد دی، ما زړه کې یا ظالمه دا ماشومه دې بس څه لیدلی دی، او بس چې روان شو چغه یې کړې، نو دا څه خبر ده؟ نو ما دا سړی خالص شډل ځنګلي غرسنی مردار دی، دکې دومره سړیتوب نشته. نو غرسني سړي کې خوی خصلت خراب. پیغمبران په غرسنو کې نه دي راغلي، په کلو باندو کې خدای پیغمبران نه راغلي. خدای سورۃ یوسف کې وایي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. قرآن غټ کلی ته وایي، او په باندو کې ذکر د باندو خلقو تهذیب کمی، سړیتوب یې کمی، پوهه یې کمی. د خاریي الک چې په سکول کې پنځم نو صاف سوتره وایي، سر به پاکي، جامې به پاکي، سر مخ به غوړي، او د باندې سي سړی پوزه به بیږي، مخ به سخی، سر به ببري، جامې به سخی، ځکه مور یې سخی، پلار یې سخی. نو د باندو سکولونو تلاش یې دا واړه به ووینې سخا په من په خاورو کې پراته، او د خاریو الک به صاف سوتری. او دا یاد لرئ د بدن د صفحې اثرې په دماغ، چې کوم ماشوم خیرن سخی که نه د هغه دماغ هم خرابي، او چې کوم ماشوم صاف سوتری سر یې غوړ کړي، بدن یې پاکي، نو د هغه دماغ هم صافي، نو دماغ یې لطیفي. نو پیغمبران خدای په باندو کې نه رالیږي، په خاریو کې رالیږي، ځکه د باندو خلقو ذهن بلی دی، بلید پیږي که نه. د باندو سیانو ته عراب ولې العرب اشد کفرا ونفاقا واجدر والله يعلم حدود ما انزل الله. یا لکه اړم شه دا ته زه د خپل ژوند مې همدا مې لیدلي دي په خپلو سترګو. پیغمبران په غرونو کې نه راځي، د دې وجه نه عالم هوښیار سړی دی د کلو په باندو کې نه اوسېږي، په خاریه کې درس پیدا کړي، ځکه خاریو کې علم خورېږي، علم وي، هوښیارتیا وي. په باندو کې لوی لوی ملیان ځای شوي دي، ځکه هلته سي نو طالبانې نه عالمانې نه مدرسې نه، داسې سړي وي چې ته ورسره کښېنې صحبت ورسره وکړې. ټول د غر خلک د مړزانو د ښارونو خبرې به در سره کوي. ستاسو خوږ دی که پوخ ده؟ لکه ته د کم دی باندو کې به هم اوسېږه، ښه عالم دی په خاریو کې اوسېږي. نو ان من الجفاء ان تبول وقعنت قائما، دا زنګلی توب دی، شډل توب دی، غرسنی توب دی چې ته په بول کې
ابا ما جاء من الرخصة في ذلك دا غیزت حدیث تب ذکر کئی دغه نه خو به ظاهره دا معلومه شو چې حضور نه دی کړی خو دې نه معلومیږي چې کړی دی دا غي تطبیق بیرته وکړه په دې طریقه چې دا بیان د جواز لپاره یا ضرورت لپاره. حدثنا عمار قال سنا وكيل نعم نبي وانا حذيفه دا ابي وائل دلته شاګرد عمشتخه د نور بر تایید کې نقل کی او صحابي حذيفه ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صبات تقوم حضور ورغه ډیران د یو قوم ته صبات د چې خلک خزل مدل غردي فبال عليها قائما دا غیدا پاسه په ولاړه کې ځکه په ډیران سکه ناشتي نشي فاتتم بودوء ما ولا چار دامو بروړه فذهبت لتما ور سره کې خو د خواته رست کېدم فدعاني ما توینه دلته نږدې ودرېګا هغه طرف نخکارې دو یاراوه وی دلته ودرېګا شیکړه ما سره نږدې ودرېګا چې ما څوک راځي نه دی خو زه پنایم فدعاني حتى كنت اتعقبه دې پوند مبارک سره نږدې ولاړو نو به چا بسویکا بے چارا دامکا ومسالا خفیه مسیمال الخفین اکرا او پا قدوری کم کدا یادی دا حدیث دا مغیره من شعبانا نے او ایک مسحال الناسیم ذکر دا دی اغیت اشارہ کئی چی پینزر آویان دی دا بی وائل شاگردان درو استاذ حذیفہ یاد کرده دی آخری او دو شعبہ یاد کرده نوی روایت دا غدرو اولاد خو سیدہ چی دوارا سیده ذکر دا مغیره نم نقل لی او دا حذیفہ نم نقل لی نو جمع ممکنه دا النبي قال ابو سام هكذا روى منصور بن عبيد الدبي لك سنه عمشت ابي وائل ده حذيفه نخلك ومنصور وعبيد بن خلق ده ابي وائل عن حذيفه مثل روايه الامشي او دونون دي وروى حماد بن ابي سليمان ده امام ابو حنيفه استاذ ده وعاصم بن بهتلتان عن ابي وائل المغيرة بن شعبه دي ده ابي وائل نفس مغيرة بن شعبه یاد کړی ده نو دو شاگردانو دا ابی وائل صحابی مغیرہ بیان کرده او درو شاگردانو دا ابی وائل صحابی حذیفہ بیان کرده روایت دا غدرو مقدم دی ذکر دری دی او مشهورم دی وحدیث ابی وائل حذیفہ صحو سیدہ چه روایت دا حذیفہ نده وقد رخص قوم من اهل فی البول قائما ډیر علماء اجازت کړي په بول قائما دو مسلې خوراله چې حضور یو لري نه ته نه زکه چې ضرورت دیم دا چې په ولاړه بول کړي دي نو دا خو د دې وجوه درته موي دا بیان د جواز لپاره یا محل د ناس ته نو یا په میچا دراتله یا د تکلیف د وجنه کندو کې درد او یا پملا کې دې کې درېمه مسله مراله ثبات تقوم په پردي ډیران میتیازي کور څنګه دي او دینه دا مسله ثابتول چې په پردي پټي کې ناستل څنګه دي او د پردي زمکه نه لوټه کان راغشتل څنګه دي نو علماء وايي چې د دې بنا په عرف د بلادو ده نو په ډیران باندې په یو وطن کې مسوقه پکېږي نه کې امتیاز پکې نو دا عرف د وجنه حضور مبارک د استعمال کا دانګه اوس کو په دې وطن کې او سادي نظمکای پټي وی خالی نو پاغي سوک نه خپکی کبار ته پکې کینه او که ترکاری پکې کړل شي یا د خټکو باغ یا د خربوزو باغ په شمالي اتحاد کې بیا پکې او دسمات نه گئے چې غیاوی پکې یا خوراکه د قومي او د ټیپورو پټېره یا د باټینګونو پټېره یا د بنگلو پټېره او غیتی وړي آی کې بابار ته نه کېنه او که سادي نه کېنه با یا داسې فصلې چې هغه وخت وړلې لکه غني کړلې شوی درې ماشته پس پیریبي نو خیر دې که پکې کېنه او که تازه غنمي فصل خرابيږي یا غذاوی یا میووی یا ترکاری وی او غیتی وړي هغه وخت کې مو پکې نه کینه نو ته وګور عرف ته بلاد تا اوس انګور دی التا شوکي او ته پکې د خرم راو د اسماته پکې وکي هغه خپکی کنه
او که دا زیوی چې نه خفه کېږي لکه سعدین ځمکه ده اړولې شوې نو په هغې خو زمیندار خوشحاله چې تقاضا پکې پوره کړي خو په ترکارۍ کې نه چې غذا د قوم وي یا غذا د دواب وي او د ریبلو وختي د شکولو اما نه کېنې یا باغی میوه تې را شوکوي د ونې د لاندې به نه کېنې یا ګودر وي اوبه وي او هغې نه خلک اوبه وړي او تال ته تقاضا شریفه پوره کړي نو دا ګناه ده یا یو ونه ده د کلي خواته سوري ته خلک کینی او ته لاړ شي هلته تقاضا پوره کړي نو ټول خلک به درته کنځل کوي یا په منځ د لارې کې کښېنې نو ته به ګورې عرف ته بلادو ته نو د ثباته د مؤمن نه معلومه شوه چې ډېران داسې شی دی چې په دې څوک خفه کېږي نه او عرف کې خلک عرفن اجازت کوي نو ته موافق د عرف د بلادو خو د چا دیوال نه به ټوکړه نه راماته د چا دیوال نه به لونډه نه راماته دا خو ضرر دی او د پټي نه راغشتی شي